بیا څه کال د 8 او د 9 د فیمیل لپاره خاص کر دا پیکیج دی زمونږ چیرې زمونږ سره تقریبا 10-12 پورې ایډمیشن او فی دا به وداوت فیس دا به وداوت ایډمیشن داسې ډیزاین ایجوکیشن هغه ورکو لکه سرکار چې څنګه ورکوي نه ته فیس اخلو نه ته ایډمیشن اخلو بیا چې کله زمونږ سره هغه مخصوص سیټونه ډک شي بیا د هاف فیس ولا مطلب یو طریقې کاری کنه خو مین مقصد هم دی چې تعلیم خور کو او نادار کم کسان دي هغه ته زمونږ نه زیاته فایده ورسي د ګټې سوچ دومره نه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ما یو وخت کې د ایډورډ ماډل سکول مخې ته موجود یم. د دې سکول ته بدن نزو په دې سکول کې چې د دې سکول کوم یو ډایرکټر دی انعام الله صاحب دغه سره به خبرې کوو. هغه یو ډیر زبردست پیکیج راوړی دی. دغه پیکیج په حواله سره به اوس خبرې کوو. استاد په نوټس کې دا یو خبر راولم چې دا پیکیج نه رمضان پیکیج دی او نه عید پیکیج دی بلکې دا د تعلیمي پیکیج دی او د تعلیمي پیکیج هغه چا د پاره دی کم څوک چې د تعلیم سره شوق لري او د هغې والدین غریبانان دي چې هغوی دا غواړي چې یاره زما بچي د تعلیم وکړي نو زه انعام الله صاحب سره د هغې سره به ملاقات کوو چې هغه کم پیکیج راوړی تاسو زموږ سره اوسئ. انعام الله صاحب څنګه السلام علیکم. څنګه دی جی خیر خیریت دی؟ داسې مې اورېدلي چې تاسو یو پیکیج راوړی دی او زمونږ د کتونکو ته اوس څه وایي جی کم پیکیج راوړی جی؟ زه ډېر خوشحاله شوم تاسو دلته وزټ وکړو موږ ډېر زیات خوشحالیږو کوم کسان زموږ خواله راځي زموږ اداره ویني اپریشیټ کوي موږ نو من غټېږو او دویمه خبره دا ده چې اهمه کار خو دا وشو چې تاسو راغلی اوس به زیات خلک د دې څیز نه خبر شي چې دلته یو پیکیج دی. موږ هر کال د فیمیل لپاره خاص کر چې کوم داسې کمزوري فاینانشلی نو یو پیکیج کوو یو ماشومان سپانسر کوو په خاصو کلاسونو کې یا داسې ورال یتیمانان څوک داسې غریبي داسې ډیزاین ایجوکیشن هغه ورکوو لکه سرکار چې څنګه ورکوي نه ته فیس اخلو نه ته ایډمیشن اخلو بیا چې کله زموږ سره هغه مخصوص سیټونه ډک شي بیا د هاف فیس ولا مطلب یو طریقې کاری که نه خو مین مقصد هم دی چې تعلیم خور کو او نادار کم کسان دي هغو ته زموږ نه زیاته فایده ورسي د ګټې سوچ دومره نه کوو او په روز کال تقریبا 2-3 کلونه ما واړه سپانسر کړي دي. تاسو دې تپوس کولی شئ چې موږ ته یو روپۍ ډیمانډ هم نه کوو حالانکې زیاتره پرایویټ سکولونه داسې وکړي چې ماشومان ټریپ کړي بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو فیس او څه لږ پې داسې څیزونه ږدي که نه نو زه داسې یو مزاج والا یم چې یو ځل خبره مې وکړه بیا مې کړې که نه خبره به سرته رسوو لکه ستا ماشوم ما واخیستو په څو اګریمنټ مې واخیستو انشاءالله ډیګري به له په دغه اګریمنټ ورکوم که نه او دا څیز د دې دپاره نه کوو چې یاره اوس خپله اداره کامیابه الحمدلله زمونږ 2 کاله نه ډېر ښایسته دغه شوې ده ترقي شوې ده زمونږ او په دې لکه یو قسم شکرانې په تورې کوو چې الله تعالی مونږ کامیاب کړو زمونږ تعداد بړاو شوی ماشاءالله زمونږ سکول مطلب هرڅه برابر شوي نو راشه ته پکې یو د نیک او د خیر کار هم کوه که نه صدقې جاریه د علم ورکول نو دې وساتت سره موږ به بیا څه کالی د 8 او د 9 د فیمیل لپاره خاص کر دا پیکیج دی زمونږ چې زمونږ سره تقریبا 10-12 پورې ایډمیشن او دا به وداوت فیس دا به وداوت ایډمیشن دا پیکیج چې کوم تاسو ورکوئ که نه د خلکو ته ریلیف یو قسم لا انساني همدردۍ په بنیاد باندې نو دا د کومو خلکو لپاره د دې کرایټیریا څه ده آیا چې په نورو ادارو کې کوم خلک سبقونه وایي هغوی څه پوزیشن اخیستی هولډر دا پیکیج د هغوی لپاره مختص دی؟ موږ اوس داسې طریقې کار دی مثال په طور چې اوس ماشوم راځي نو موږ هغه د هغې خدوخال ته ګورو مثال په طور د هغې د فیملی بیک ګراونډ ته ګورو غریب دی قابل دی دا ټول څیزونه میجر کوو کنسیډر کوو بیا په هغه بیس باندې اخلو د هغې نه پس که مثال په طور څوک پوزیشن هولډر وي نو هغې دپاره به خپل یو طریقې کار دی او هغه کې مونږ خپل لکه دا چې کومه کوټه ده دا مونږ دا صرف مونږ دې دپاره کړی چې څوک رال او هغه د پرایویټ وس نه لري او ګورنمنټ کې که دا خیال تاسو خیال کړی نو های سیکنډري کې ماشاءالله زمونږ ډېر زیات سټرنث دی که نه او څوک هغه رش مش نشي برداشت کولی مونږ ته وایي مونږ دلته دغه راکوئ او تعلق په بنیاد باندې یاره دا د پلاني ملګری دی دا د پلاني ملګری دی دا 10-12 سیټونه زمونږ په دغه بیس باندې چې مطلب فاینانشلی یو سړی انسټیبل تعلق به بیس وي په دې د یو هلک قابل پوزیشن باندې سکالرشپ باندې راځي نو هغې بیا زمونږ خپله کرایټیریا ده هغه بیا مونږ د هغه د دې نه اضافي بیا هم اخیستی شو. او دا تاسو تعداد څومره و؟ دا تقریبا مونږ 10-12 اناونس کړی که نه 12 زمونږ دغه کیپاسټي وه او دغې کې تقریبا 4-5 شوي دي که نه باقي تاسو نن رالی جو دغه پاتې دي د دې اخري ډیټ کوم یو دی؟ ډیټ لازم نه دی اني ټایم څوک راتلی شي او په دې کنسپټ باندې په دې سوچ باندې چې یاره زمونږ سره ډیل دی چې په څه طریقه وشو نو هغه به کوو هغه به اخلو خو فی الحال زمونږ د دې 10-12 دپاره چې کوم دی 27 تاریخ دی زمونږ 27 مئی
صحیح دا ده اسمه صحیح ده نور څه عام څه میسج ورکوي والدین ته عام د میسج تعلیم په حواله سره تعلیم حواله سره که تاسو وګورئ نو دا زمونږ د تعلیم یو قسم سمونګه څه د پیرنټس او څه د وړو د ناراستۍ او د مصروفیت او د موبایلونو د وجې نه زمونږ ایجوکیشن سیستم تقریبا ډیر خراب شوی دی او د هغې وجه دا چې په کمپیټیټیو اگزام کې زمونږ د ضلعو نه ایون دا چې پوره کې پی کې نه هم داسې څوک نه راځي که نه نو زما خپله دا خواهش ته تعلیم هم کړی ایجوکیشن هم کړی مونږ چېرې داسې د سیستم برابر کو سټینډرډ یې کو معیاري کو چې یاره ماشوم د لسم نه وځي نو چې هغه د لسم د لیولي دا خو نه ده چې یاره ته 2 کاله په هغه باندې 8 کاله 9 کاله په هغه محنت وکړه او اخره کې وله یوه هلکلې پاڼه ورکوې دا کاپي که ویلي که نو دا څه شی شو سره دا خو طبیعي ده که نه نو مونږ دا څیزونه ځکه کوو دا یاره فري واله او دا وکړه دا وکړه چې زمونږ هغه طریقې کار هغه مینټین وساتو که مثال په طور زه یو هلک فري والم نو زه په هغه باندې خپله منلی شم خپل فارمولې خپل پالیسیز په اپلای کولی شم هغه ماته باونډ بیا صحیح ده نو مونږ وایو چې دا سیز سټینډرډایز کړو دا تعلیم د ورشو بلته برابر کړو لږه دا زمونږ کوشش دی چې تر څو پکې کامیابېږو دا مخکې خبره ده په دې کې د والدینو او د پیرنټس او د سوسایټي ټول زموږ سره کوآپریشن لازمي صحیح شو ټیک شو جی ملګرو تاسو د ایډورډ ماډل های سکول ډایرکټر انعام الله صاحب کوم خبرې چې وي هغه هم تاسو واورېدې د دې خصوصي طور باندې دا توجه ده چې یاره دا تعلیم عام شي او تعلیم د هغه خلکو دپاره عام شي د کوم چا چې وس دس نه کېږي کوم خلک چې د تعلیم سره شوق لري او هغه یو مقام ته رسېدل غواړي نو تاسو د دې پیکیج نه د دې اپر نه پیدا پورته کوئ او د دوی سره رابطه وکړئ په هغه تعلیمي ادارو کې چې هغه ستاسو د ماشومانو د مستقبل لپاره بهترین کار ورکولی شي په هغې کې خپل ماشومان داخل کړئ ډېره مهرباني الله مو ښاد او آباد ساته دعاګانو کې مو یاد ساتئ د خپل ځان خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د الله په امان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم